Start. Bismillahirrahmanirrahim. From second year biology, chemical coordination. The chapter the student. Da munga parun discuss karo che chemical coordination satoi. Chemical coordination. Da munga da siri kari che coordination due to chemicals. The chemical matlab sare hormones. Hormones sari da munga sara chemical di ya substances di che da munga body ki khariji ki. دا هارمون سو خارجي سټوډنټ د دې لپاره په باډي کې سپیشل سټرکچر دی ته موږ سوې ګلانډز سو ته وایي لکه ګلانډز نو بیا موږ دا سوي چې دا ګلانډز اکزوکراین هم کېدی شي څه کېدی شي اکزوکراین چې په کم کې ډکټس موجود وي څه پکې موجود وي ډکټس یا نالې موجود وي او بل موږ سره دی انډوکراین سره سټوډنټ انډوکراین ګلانډ which have no ducts چې پای کې ډکټس نه وي هغه خپل سیکریشن ډایرکټلی پس کې شاملې په بلډ کې او بلډ بیا دا غا ټرانسپورټیشن کوي د یو ځای نه بل ځای ته نو ایتم غسوي چې دا د سره انډوکراین ګلانډ دی دا انډوکراین ګلانډ په هیومن کې انډوکراین سیستم جوړي څه جوړي راکا انډوکراین سیستم او دا انډوکراین سیستم کنسست په څه باندې په 20 انډوکراین ګلانډ په څو ګلانډ باندې کنسست دی 20 انډوکراین ګلانډ ها سټوډنټ بل مونږه دا سی منشن کړو چې ډوئل ګلانډ سم منشن کړو لکه ډوئل ګلانډ ډوئل څه ته ډبل ګلانډ ته وي یعنی ځینې ګلانډ داسې دي چې هغه ډبل کارونه کوي هغه اکزوکراین فنکشن هم کوي انډوکراین فنکشن هم کوي نو دا بیا موږ څه وایو ډبل ګلانډ ځینې ګلانډ زموږ سره داسې چې هغه پیریاډیک یو خاص ټایم کې ډیولپ کیږي لکه فیمیل د پلیسنټا چې کوم ګلانډز دي ځینې ګلانډ داسې چې هغه عرضي توري لکه تھایمس ګلانډ ځینې داسې چې هغه پرمننټ ګلانډ دي اوس په دغه ګلانډ کې مونږ یو مین ګلانډ له راځو چې هغه سره پیچیوټري ګلانډ چې دې ته څه وایي هایپوفایسس سیریبرای دا یو ساینټیفیک نیم دی دا وزن څومره دی 0.5 ګرام دی د لوکیشن په کوم ځای کې دا په دماغو کې د هایپوتلمس سره خواته اټیچ دی چې په کم سټاک باندې په کم ډنډر باندې اټیچ دی ایت موږ انفنډیبولم سو ته وایو انفنډیبولم بیا زموږ سره د پیچیوټري ګلانډ 3 پارټس دي سو پارټس دي یو ته موږ لیکلي چې انټیریور لوب بل ته موږ لیکلي میډین لوب او بل ته موږ لیکلي پوسټیریور لوب سټوډنټ کم چې انټیریور لوب دی پای کې ACTH خارجيږي اډرینل کارټیکوټروپیک هارمون فالیکل سټیمولیټینګ هارمون لیوټینایزینګ هارمون سومیټوټروپیک هارمون تھایرایډ سټیمولیټینګ هارمون او پرولیکټین دغه شان د میډین لوب چې کوم دی میلانوسایټ سټیمولیټینګ هارمون خارجي او پوسټیریور لوب هغه دوه هارمون خارجي یو د انټي ډایورټیک هارمون او بل سره اکسیټوسین په دې قصې لمونږ دلته راځو خو په ډیټیل سره سټوډنټ دا زموږ سره هیومن برین دی د هیومن برین نه مونږ یو کراس سیکشن راغستې دا ځینې چې دا پیچیوټري ګلانډ دا زموږ سره په هډ ریجن کې دی په دماغو په ریجن کې دی او دا رقم دې سره دی د هایپوتلمس سره خواته اټیچ دی دا پیچیوټري ګلانډ موږ راواغستو دلته غټ کو راسي چې دا هم داسې غټ کو سټوډنټ په دغه پیچیوټري ګلانډ کې ډیفرنٹ نیورو سیکریټري سیل دي سری نیورو چې هغه د نیورانو په شانتي کار کوي د څه په شانتي کار کوي لکه دا یې تمګه سوای نیورو سیکریټري سیل دا نیورو سیکریټري سیل انډر د ایکشن اف هایپوتلمس هایپوتلمس د دماغو یو حصہ ده د هغه هایپوتلمس د ډایرکشن مطابق دا نیورو سیکریټري سیل دا راځي د برنه او د پیچیوټري ګلانډ چې کوم لوبس دي هغه سټیمولیټ کوي دغه فنکشن ریګولیټ کوي هغه خبره پوه شوې اوس موږ داسې وایو چې د پیچیوټري ګلانډ 3 سی دي دا د سره دا کوم څه چې د دې ته موږ وایو انټیریور لوب اوس په دې انټیریور لوب کې ډیفرنٹ ټایپس اف سیل دي دلته ما ورته لیکلي بیسوفیل سم ورته لیکلي بیسوفیل او بل پکې دی ایسیډوفیل یعنی دا بیسوفیل او ایسیډوفیل چې کوم سیل دي دا په انټیریور لوب کې موجود دي دا خبره کلیر ده اوس دا سیل ډیفرنٹ هارمون انډر د ایکشن اف هایپوتلمس دا ډیفرنٹ هارمون خارجي چې کله ضرورت شي او دا هارمون بیا راشي په ډیفرنٹ آرګن باندې په ډیفرنٹ باډي پارټس باندې ایکشن شو کوي څه شو کوي لکه هغه بیداری هغه ته لکه تخپل کار کوا لکه مزدوران
لګیای په پاس سپروایزر یې کنه نو سپروایزر ورته سوي لکه داسې کوه داسې ځه داسې کېده پاسه نور کار څوک کوي مزدور کوي وایي دپاره صحیح یو مشر پکار وي نو دلته د دې ډایرکشن مطابق دا اسیډوفیل او بیسوفیل سل ډیفرنٹ هارمون خارجي هغه هارمون ټرافیک دی ټرافیک دا مطلب دی چې په یو ځای کې خارج شي په بلډ کې روان په بل ځای کې هغه اکشن شو کوي نو دې ته موږ سوی ټرافیک هارمون بیا کې یو هارمون دی اډرینل کارټیکوټراپیک هارمون چې دا په اډرینل کارټکس باندې اکشن شو کوي اډرینل کارټکس څه شي دی دا زموږ سره اډرینل ګلینډ ریجن دی چې دا د کډنی د پاسه موجود دی او د هغه اکټیویټي کنټرول کوي دغه شان دی بیا بل فیکټر ریلیز کوي ایته موږ تایراید سټیمولیټینګ هارمون تایراید ګلینډ زموږ په دې نیک ریجن کې دی په دې ځای کې دی په دې مرۍ په دې ریجن کې نو دی راشي هغه سټیمولیټ کوي نو تایراید سټیمولیټینګ هارمون بیا خپل تایراید چې کوم هارمون دی هغه خارجي په دې کې بیا وروسته راځي بل دی چې کوم هارمون خارجي انټیریور لوب بیسوفیل سیل هغې کې دی اف اس ایچ دې ته موږ وایي فالیکل سټیمولیټینګ هارمون او بل سره لیوټینایزینګ هارمون دا هارمون په میل کې دا ټیسټیز باندې اکشن شو کوي دا چې کوم ډایګرام موږ جوړ کړی دا ټیسټیز دي دا په میل کې او دا سټیمولیټ کوي چې یاره په دې کې ټیسټاسټیرون هارمون فارمیشن وشي خبره کلیر ده دغه شانتي بیا اف اس ایچ دا موږ بیا لیکل ال ایچ نو دا په فیمیل کې دا اووریز دي دا ګول شیزونه څه دي دا په فیمیل کې اووري ده چې کله یو فیمیل ځوانۍ ته ورسي نو دا راځي فالیکل سټیمولیټینګ هارمون فالیکل ډیولپمنټ کوي څه کوي اوس فالیکل څه ته وایي داسې یو سټرکچر وي په هغه سټرکچر کې دننه سي ایګ وي دننه پکې څه یې لکه دا یې نه چاپېره چې کوم سټرکچر جوړېږي نو هغې ته موږ څه وایو فالیکلز څه ته وایو فالیکل دا فالیکل چې کله میچور شي دا پکې کچ وي سټپ بای سټپ دا غټېږي د دې په غټېدو کې فالیکل سټیمولیټینګ هارمون یو کی رول ادا کوي لکه دې خوا چېرته کښېنه که نه دې کم ځای نه نه ښکاري دا هغه ځای نه دغلته کښېنه ښه بیا چې کله دا ایګ او دا شی میچور شي نو دا بیا څه چلو شي دا داسې وشلېږي داسې او دا ایګ ته څه شي دا ایګ ته ریلیز شي نو دغه عمل ته بیا موږ څه وایو اوولیشن څه ورته وایو او دا اوولیشن په منسټرل سایکل کې په فیمیل کې کیږي نو دا هارمون ډیر امپورټنټ دی ځکه چې دا په میل او فیمیل کې باډي فنکشن هغه ریګولیټ کوي دغه شانتي زموږ سره اسیډوفیل چې کوم سیل دی د انټیریور لوب هغه ډیفرنٹ هارمون خارجي یو پکې دی گروث هارمون هغې ته موږ وایو سومیټوټراپیک هارمون بل نوم ورته څه وایو سومیټوټراپیک هارمون دا سومیټوټراپیک هارمون زموږ په مسل باندې زموږ په فیټس هغه سیل چې پای کې فیټس وازګه جمع کیږي په هغه سیل باندې اکشن شو کوي او زموږ چې کوم اډوکې دی بون پای باندې دا اکشن شو کوي او زموږ باډي پارټس هغه غټوي د هغه لینث سیوا کوي هغه غټوي انرژي پروډکشن پکې کوي نو دې ته موږ څه وایو گروث هارمون بل دی پرولیکټین هارمون دا میمري ګلینډ دی دا میمري ګلینډ دا په فیمیل کې دا یو کچن دی ډایګرام موږ جوړ کړی میمري ګلینډ نو دا پرولیکټین چې د فیمیل پریګننسي یا بچی له پی ورکوي نو دا پکې بیا میل پروډکشن کوي خبره کلیر ده بل زموږ سره چې کوم پوسټیریور لوب دی نو هغه دوه قسمه هارمون خارجي ورته موږ وایو اکسیټوسین چې دې ته په عامه ژبه کې وایي لو هارمون دې ته څه وایي لکه په لو خو پوهېږئ که نه یعنې دې ته موږ بانډ هارمون هم وایي چې یو دوه کسان دي د یو بل سره د مینې محبت خبرې کوي یو بل ته رانږدې کېږي که نه ګرول را ګرول کوي نو بانډ فارمیشن کېږي که نه یو بل ته بیخي لکه د دغه لکه د څه او که نه دې پې ښه پوهې دي نو دې ته موږ لو هارمون هم وایو چې دا د دو انډیویجول د یو بل سره بانډ فارمیشن کوي او بیا مخکې نوره قصه دا په فیمیل کې دا په یوټرس باندې اکشن شو کوي دا په کوم ځای باندې لکه یوټرس کوم ځای ته وایي چې کوم ځای کې ماشوم پیدا کیږي نو دا هارمون چې کله د فیمیل ډیلیوري کېږي دا هارمون خارجېږي او دا یوټرس کنټرکشن کوي نو ماشوم په اسانه بار ته وځي بس او دا اکسیټوسین په میمري ګلینډ باندې هم اکشن شو کوي کم چې په فیمیل کې
نو د هغې نه بیا ملک بهر ته راوځي او ماشوم یې که نه ځان ته راکاږي او په سور کې ورته ناستي. او بل دا پوسټیریور لوب ADH هم خارجي. څه خارجي؟ ADH څه مطلب؟ انټي ډایریټک هارمون. ډایورسز وایي چې کله یو انسان یورین فارمیشن کوي، انټي مطلب دی چې یورین فارمیشن کمیږي، نو دې ته به څه وایي؟ انټي ډایریټک هارمون. دا هارمون په ګردو باندې ایکشن شو کوي. په کوم ځای باندې؟ دا چې کوم رینل ټیبیولز دي په هغه ټیبیول باندې دا ایکشن شو کوي او دا واټر ابزاربشن کوي. چې کله باډي ته اوبو ضرورت وي دا څه کوي؟ واټر ابزاربشن کوي. بل په دې کې په دې سنټر کې کټ شانتې لوب دی چاہے ته موږ څه وایو میډین لوب. دا یو هارمون خارجي چاہے ته موږ څه وایو میلانوسایټس. څه ته وایي لکه میلانوسایټس stimulating هارمون. اوس میلانین څه ته وایي سټوډنټ؟ میلانین. دا میلانین وایي بلیک پیګمنټ ته. څه ته وایي سټوډنټ؟ بلیک پیګمنټ ته. یعنې زموږ په سکن کې چې کوم کلر دی، کوم رنګ دی، نو دا رنګ په چا کې دا بلیک پیګمنټ سیوا وي، په چا کې کم وي، په چا کې د سره نه وي. مو تاسو خیال کړي چې کومه فیمیل دغه پریګننسي ماشومې په خېټې نو د هغې په مخ دا داغونه شانتې راځي، داغونه تیر سره شانتې به راځي که نه. It is due to the secretion of melanocyte چې دا هغه دغه پریګننسي دوران کې دا خارجيږي او دا میلانین سټیمولیټ کوي، نو په باډي کې میلانین مقدار سیوا کیږي. څه پوه شوې لکه. So it is enough for today.